او د کلمې طیبې زور او کمال تاسو د دې نه معلوم کئ چې په ټوله دنیا کې یو کلمه گو موجودی کنه نو قیامت به نه برپا کیږي. دا زه نه وایم جی، دا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي. ټوله دنیا کافران شو، په وچم کفار شو، په لمدم کفار شو، په ځنګلاتو کفار شو، په آباد او غیر آباد باندې ټول کفار شو. ټوله دنیا د الله نه باغیان شو، مثلا ټوله دنیا سرکشه شو، ټوله دنیا بيدینه او گمراهان او دهریان شو. خو صرف یو مسلمان چرته لري په غره کې پسمسه کې موجودی او هغه د کلمې طیبې ورد کوي او د کلمې طیبې ذکر کوي او په دې کلمه باندې دغه ایمان او مسلمانی، قیامت به نه راځي. دې ته سوچ کوه، دا دومره درانه اسمانونه، دا غرونه، دا نظام، دا ځنګلات، دا سمندري، دا بر دقه یو کلمه گو د برکت بیام سی دا بقایمی. خو کو کله دقه یو کلمه گوم ختم شو نو بیا الله دنیا پیدا کړی د کافر د پاره نه ده، بیا به دنیا فوري سکی دا به ختمیږي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا. الله قرآن کې وایي تاسو خیال لرئ چې تاسو ما عبث پیدا کړی، عبث مې پیدا کړی، لکه څه مطلب دا څه مقصد د پاره مې نه پیدا کړی. نو د مقصد د پاره مې پیدا کړی او کنه تاسو ما عبث پیدا کړی او د هیڅ مقصد د پاره مې نه پیدا کړی، نو دا خو ټوقې او لوبې دي. نو فتعال الله الملك الحق. الله د دې ټوق او لوبو نه څه دی؟ ډیر بلند و بالا دی، بلند و بالا او برتر دی. هغه ټوقې نه کوي، هغه لوبې نه کوي. بې مقصده خو ماشومان کینی د خاورو نه او د خټو نه کورکي جوړ کی، لږ سات لوبې وکړي او لته ورکي. ټیک شوله که نه؟ یو سنجیده انسان چې داسې په بېځایه لوبو کې اختی، خلک ورته ځان نه د ماشوم جوړ کړی، خلک ورته ته په دې کارونو غیر سنجیده ښکاري، هغه د سړیتوب او د درون مزاج والا سړی بیا چاته نه ښکاري. نو د الله د شان سره څنګه ښایي چې دنیا هغه بې مقصده پیدا کړه؟ دی بې مقصده نه ده پیدا کړې. که بې مقصد یې پیدا کړي نو دا خو بیا ټوقې او لوبې دی، او د ټوقو د لوبو نه خو الله پاک دی. نو دی د یو لوی مقصد دپاره پیدا کړی چې د هغه بندګي د وحدانیت دی او هغه په کلمت طیبه کې دی، دا هغه بندگی ده. او که کله دا مسلمان ختم شو نو قیامت به ځکه برپا کیږي چې د کافر د مزو د چرچو د پاره الله دنیا نه ده پیدا کړې. دا کافر چې نن کومې مزې او چرچې کوي، دا صرف د مسلمان د خاطره کوي، دا صرف د کلمې طیبې د خاطره کوي. نو پر کلمت طیبه کې تاسو ته پته ده څومره زور الله ایښی دی. وواړه اسمانونه د دې د خاطره برقرار دي، وواړه ځمکې برقرار دي، ځنګلات او سمندرونه غرونه برقرار دي. او چې کله کلمه گو ختم شو، اسمان به غرق تبای، اسمان به ختمی، ځمکه به ختمی، غرونه به ختمی، ځنګلات به ختمی، اوبه به ختمی، هر څه به ختمی. د دنیا دا کم باغ او بهار چې لګېدلی که نه، دا د کلمې طیبې د خاطر او د برکت دی. چې کله دا ختمه شوه نو دا باغ او بهار به څوک هم په سترګو ویني وي، د دنیا نظام به درهم برهم. نو لہذا که تاسو د ایمان قوت غواړئ نو هغه په کلمه طیبه کې دی. خامخا د دې ذکر کوئ او خامخا د دې ورد کوئ، د 100 کرته نه خو کم مه کوئ، او زیات چې څومره کولی شئ نو هغه څه کوئ دا کوئ. او ماشومانو ته هم ښایي، بچو ته هم ښایي، او د دې صداګانې هغه په هر طرف باندې خورې کوي، ملګرو سره یې شیر کوي. وصلی الله علی النبی.